ما ډېرو ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، جمعه مبارکه ورځ ده او دویم د عرفې ورځ هم ده. د دې دواړو ورځو ډېر زیات فضیلت راغلی دی په احادیثو مبارکو کې. ولې چې نن د جمعې مبارکې په ورځ به د عرفات په میدان باندې په لکونو خلک راجمع کېږي او راجمع شوي به او الله جل جلاله ته به خپل سوال او زاریانې او عاجزۍ کوي. الله دې په دغه رحمتونو کې زمونږ هم دعاګانو کې برخې وکړي او الله دې ثواب په خپل فضل سره بیا د حاضرۍ وکړي چې لاړ شو. او د حج مسائل ما مخکې جمعه تقریبا سر ته رسولو، صرف یوه مسله پاتې وه چې دا د مدینې منورې دا سفر مدینې منورې ته تلل د هغې هغه مسائل او فضایل بیانول دا پاتې شوي دي. دا ډېر غټو کتابونو په ډېر لوی تفصیل سره بیان کړی دی، خو زه د هغې نه تاسو ته مختصر شان اجمالي ذکر کومه. اگر چې تاسو به اورېدلي هم وي، د مدینې منورې سفر او مدینې منورې ته تلل، هلته شپې ورځې تېرول او د دواړو جانو سردار مبارک سلام کول، دا علامه شاملی کلی دی او نورو کتابونو چې دا د واجباتو نه دي. یعنی واجب دی چې سړی مدینې منورې ته لاړ شي او که لاړ نه شي نو د لپاره وعید دی او د لپاره زجر راغلی دی په حدیثو مبارکو کې. زه د هغې نه چند احادیث بیانوم. امام مسلم رحمت الله علیه د هغې ترجمه فقط کومه او امام ترمذی د ابي هريره صاحب نه روایت کړی دی. ابي هريره صاحب وایي چې رسول الله مبارک وفرمیل، وایي چې چا د مدینې منورې په سختیانو تکلیفونو باندې صبر وکړو، راغې او دا سفر یې وکړو، تکلیف یې برداشت کړ، نو محبوب علیه السلام وایي زه به د دې سړي دپاره په ورځ د قیامت شفاعت کومه. دا حدیث امام مسلم راوړی دی په صفحه 716 باندې. بل حدیث امام مسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ پر روایت راوړی دی چې رسول الله مبارک وفرمیل چې د خلکو دپاره مسلمانانو دپاره مدینه منوره بهتره ده که چېرې دوی پوهېږي، او که د دې د وجې څوک د مدینې منورې نه اعراض کوي نو الله به نور خلق راولي. او رسول الله مبارک فرمایلی دي چې څوک د دې په مشقتونو ثابت قدم پاتې شي نو زه به د دغه سړي دپاره شفیعا و شهیدا یوم القیامه، شفاعت به م وله کوم او ګواهي به م وله کومه. دا حدیث امام مسلم په کتاب الحج کې راوړی صفحه 709 باندې. بل حدیث کې داسې راغلی دی چې څوک د مدینې منورې خلکو سره د بدۍ اراده لري نو هغه انسان به الله پاک داسې ویلي کی لکه څرنګه چې مالګه څوک په اوبو کې واچوي او ویلي ویلي شي. مقصد د مدینې منورې خلکو ته به په دروند نظر باندې ګوري. بل حدیث مبارک کې داسې راغلی دی، نبی علیہ السلام وایي د سفیان ابن ابي زهير نے روایت تے
او دا حدیث امام بخاری په فضائل المدینه کې راوړی دی جلد اول صفحه 618 باندې دی رسول الله مبارک فرمایل چې یمن به فتح شي بعض خلک به یمن ته رواني کډې بوړي د مدینه منورې نه بدی حالن کې مدینه د دې لپاره بهتره ده شام به فتح شي او بعض خلک به د مدینه منورې نه شام ته کډوړي روان وي حالان کې مدینه منوره د دې لپاره بهتره ده ځان سره بدی خپل غلامان تابعدار هم بودي بل روایت کوم دغه الفاظ دي چې عراق په فتح شي او خلک برازي د مدینه منورې نه خپل کډه او خپل غلامان او فرمانبردار بدان سره عراق ته بوزي خو کاش کدی پویدلې نو د دې لپاره مدینه منوره بهتره ده او مدینه منوره واقعي چې بهتره ده خو چې څوک پوهیږي نو د پوهې او د سمجھ خبره ده رسول الله مبارک فرمایل چې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک کله د احد په میدان باندې په شهادت ورسید نو صحابه کرام په دې او صادرو چې د صادرو چې وېچو پی نو ادوم را لندو چې سر به ولا پټ کنو خپې به ښکارش او چې خپې به پټ کې سر مبارک به ښکارش ولی چې هغه هندا بیا وروسته مسلمانه شوی ده خو د مبارک د بدن د مخ مسله کړی وه او ډېر زیاتې ولا مخ مبارک ګډوډ کړی و خراب کړی و رسول الله مبارک راغی او د حضرت حمزه صاحب سر مبارک یې اوچت کړ او ډېر یې وژړل بیا وفرمایل چې ای خلکو په دې زوستو زمانې په خلکو به یو وخت راشي چې دا خلک به مدینه منوره پرېږدي او د مدینې منورې نه به بار نورو ملکونو علاقو ته ځي او خلکو ته به خپلوانو ته به وایي چې دلته راځئ دا ډېر ښه ځای دی خو خبردار دغه ټولو اوقاتو کې مدینه منوره دا غوره ده او بهتره ده دې لپاره نبی علیہ السلام وایي که څوک طاقت لري نو پکار ده چې په مدینه منوره کې دی وفات شي زه به د ده لپاره په قیامت کې شفاعت کوما مدینه منوره کې چې څوک وفات شو هلته دفن شو نو دا ډېر سعادتمند سړی دی چې عاشق او مسلمان وي په دې شرط باندې رسول الله مبارک دعا وکولا اللهم بارک لنا فی ثمراتنا اے الله زموږ د مدینه منورې په میوو کې برکت واچوا د دې په پیمانو کې برکت واچوا او ستا بنده ابراهیم خلیل الله د مکې معظمه حدود حرم ګرځولیو او یا الله د مدینه منوره حرم ګرځوم د دې چار چاپیر زین دا حرم دی او پدې کې بسوک 50 ظلم نه کوي 50 به زیاتې نه کوي د دې اونې باندې پرې کوي او دې کې با الحاد او بيدینی باندې خوري نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ډېرې دعاګانې کړې د مدینه منورې نوم یثرب څوک یثرب وای یا اهل یثرب لا مقام لكم قرآن کې یثرب وای یثرب ویلی شي د بیمارو او د تب کور رضوان جان سردار چې مدینه منورې ته هجرت نه وکړي نو بدل تبا اکثر چې سوکراله تبي بونی ول بیماران بشو او چې کله مدینه منورې سردار مدینه ته هجرت وکړ راغی نو د مدینه منورې نه تبه او تختیدا بیماری ته او تختیدې وباګانې ته لاړې او تختیدې
او رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابو ته فرمایل وی چې کله راتلما نو پلار کې مال یو خدمه خیراله ببر ویختیو په وخت حال وا وی ماته پښتنه وکړه وی راتوي زه د مدینه منورې وبا او تبع ما چې تراله نو زلالم بس استاد راتلو نه زنشي بشاره دي دل د حضور داسې شان او برکت چې تبع د مدینه منورې نه تللی ده د مدینه منورې برکات فضائل انوار ډیر زیات دي رسول الله مبارک فرمایلی دي چې څوک د مدینه منورې خلق یری وی هغه خلق به الله په خپل په خوف او خطر کې واچي څوک چې د مدینه منورې په خلکو ظلم کوي رسول الله مبارک کوي چې الله او د الله تعالی فرشتي او د ټولو انسانانو د پاغي باندې لعنت وي او نه به فرض قبول شو نه به نفل قبول شي چې کوم خلق د مدینه منورې خلق یری او پادابي او په تکلیف کوي رسول الله مبارک فرمایلی دي دیم حدیث همدغه څه دی دریم حدیث هم داسې دی چې کله مدینه منورې ته څوک راشي او دی ګناهګار وي نو دا مدینه منورې داسې د ګناه نه پاکي لکه د اور بټه چې د اوسپنې نه زنګ لري کوي او ختمي داسې دا مدینه منوره دا ګناه انسان پاکي او صفا کوي زنګونه ته لري کوي ما خپله تجربه کړې ده چې مدینه منورې ته رالم داسې انسان تربیه کیږي قدرتي د حضور د برکته چې د زړه نه ونیسا د ټول بدن اصلاح بستا کیږي تاکہ به یو انقلاب راځي تاکہ به یو محبت راځي تاکہ به د ایمان خوږوالی راځي او چې د مدینه منورې سردار مبارک سره ملاقات ته نه کړي نو تب یو رنگ ښکاري خو چې محبوب ته خواته ورشي او سلام کوي او اخوا وړي نو رنګ به بالکل بدلی رنګ به نورانی ګرځېدلی دا مخ به پړق او چمک کوي او لبه خوشحاله صرف د حضور په خوا کې په عقیدت تیر شي داسې وړي دومره مزه پکې معزز سامعینو باطینی برکات ډیر بل حدیث کې راغلی دی صحیح مسلم دا حدیث مبارک روایت کړی دی امام مسلم رحمت الله تعالی علیه چې د مدینه منورې په لارو کې فرشتي ولاړي څوکیدار فرشتي ولاړي وې دې مدینه ته باندې دجال راتلی شي او نه به طاعون بیماری مدینه منورې ته راځي مدینه ته طاعون نه راځي مدینه ته وبا نه راځي مدینه منورې ته قدرتی بیماری نه راځي دې ځل کرونا مرونا کې څومره سختی کوله زم دې ته دا حدیث نه معلوم محبوب مخکې ویلي چې مدینه ته به وبا نه راځي دا به پاکه پاتې کېږي دلته نه دجال راتلی شي نه وبا راتلی شي او بیا حضرت فرمایل چې کله وخت د قیامت قریب شي نو درې زلزلې به راځي د هغې نه مخکې به په مدینه کې زلزله هم نه راځي یو ځل عمر فاروق صاحب ناستو د هغه په دور خلافت کې زلزله راغله هغه سره نیزه وه په دې ځمکې خخ کړه وی اسکت ساکته شه ای ځمکې فانما علیک عمر عمر تا د پاسه اوسېږي او د عدل او انصاف خلافت کوي او پتا کې بیا هم زلزلې راځي تاریخ لیکي چې د هغه ورځې نه بیا په مدینه کې زلزله نه راغلې زلزله پکې نه راځي خو رسول الله مبارک کوي چې کله قریب وخت راشي د دجال زمانہ نو دغه وخت کې به درې زلزلې راشي په مدینه منوره کې
او دغه زلزلو د وجنا چې څومره منافقان او کافران او یا بعض بيدینان او بدعقیده په مدینه کې اوسېږي نو دغه زلزلو سره به د هغوی پړونو کې دومره یره پیدا شي چې د شپې شپې به د مدینې نه وتښتي ولاړ به شي مدینه به پاکه پاتې شي د قیامت قریب به مدینه منوره پاک او صفا وي صفا او ستره به امام مسلم دا حدیث راوړی دی رب کریم جل جلالہ په قرآن عظیم کی فرمائلی دی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ اے زما حبیبا کدی خلقو پزانونو باندې ظلم کړي گناہونه کړي ناروائی کړي جاؤوک او دی بیا تا تراشی استا ملاقات او زیارت تراشی ستا پخوا کې پستغفر الله دا الله تعالی نه بخنه غواړي الله نه معافي غواړي نو واستغفر لهم الرسول او بیا د دې د پاره به رسول الله مبارکم بخنه غواړي نو لوجد الله توابا رحیما دی بخامخه الله تعالی توبه قبلون کې او مهربان بیا مومي مقصد دا چې څونه زیاتې د نشي او مدینه تلاړې الته توبه طائب شاه او رسول الله مبارک تم سوال جاریو کا الله عزت معافیو کی الله به گناہ معاف کی رسول الله مبارک فرمایلی دی من زار قبری وجبت له شفاعتی عبداللہ ابن عمر سے ابن روایت چاچه زما د قبر زیارت کو د پار زما شفاعت واجب شو د بوله قیامت کی شفاعت کوما امام طبرانی بالحدیث روڑی من زارنی سوک چه زما زیارت لرال المدینی منوریتا بل مقصد نو بل حاجت نو صرف زما زیارت لرال زما مدینی منوری ته زما د ملاقات په نیت راغی نو رسول الله مبارک فرمایي وای ما باندې د دې سړی حق ته چې قیامت پر ورځ بدل شفاعت کوما امام شافعی ابد حج نه مخکې مدینی منوری ته د حضور سلام بیا کو بیا باج تلاړ اوسم ډیر عاشقان چیزی اول مدینی منوری ته بیا حج ته رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی چاچے زما زیارتو کو دا حج نباد زما دا وفات نباد زما ملاقات تا مدینی منوری تراغی فکأنما زارنی فی حیاتی گویا چې د ما په جون باندې زیارت او ملاقات کړې دي په جون باندې گویا چې مال راغلي په زندګۍ باندې او زموږ خدا عقیده چې حضرت حیات ته په حیات برزخی باندې نو د هر امتی د زیارت او د سلام نه خبرېږي بل حدیث کې راځي چې څوک زما د وفات د بعد زما زیارت ته راغی نو دی چې کله وفات شي د قیامت په ورځ به په امن والو په ډله کې دی د قبر نه پورته کېږي د باندې به یره نه وي د باندې به پریشانی نه وي بل حدیث کې راځي من حج ولم یزرنی رسول اللہ مبارک فرمائی چاچے حج شریف د بیت اللہ شریف اکڑو ولم یزرنی او زما زیارت ترانوی نفقد جفانی دپا ما باندې جفا اکڑا ظلم اکو چاچے حج اکو او بیا زما ملاقات ترانوی د زیادی اکو د جفا اکڑا د سخدلی اکڑا د بے وفائی اکڑلا الک دا حج د چا د برکت تا ته نصیب دی
د مدینه منورې د جانان د برکت دی نو لاړ شه په طور شکریت خو ورشه که نه وله عجیبه خلک رالل چې حضور نه و چا خدای نه پېژنده چې د هغې هستی د خاطره تا الله وپېژند او بیا د هغه احسان او قدر نه کوې نو ته څنګه مسلمان پاتې کېږي او د ځانه وله د بطن کتاب البطن نه خبرې روباسي دومره احادیث دي په دې چې حیران به پاتې شي رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د مدینه منورې زیارت د رسول الله مبارک ملاقات ته ورتلل دا واجب دی ولې چې دا د سختدلۍ علامه ده دا د منافقت نښه ده چې څوک مدینه منورې ته نه ځي او د خپل پیغمبر مبارک ملاقات ته نه ورځي نو د دې سړي چې دی نو زړه سخت دی او دا یو ګویا کې چې منافقت په مرض باندې اخته دی د څه په مرض اخته دی په منافقت بیماری کې مبتلا شوی دی معزز سامعین مدینه منورې ته تل د حج نه بعد دا واجب دی او یو حدیث پکې دا دی چې چا څلوېښت حضور پاک فرمایي څلوېښت منځونه زما په جومات کې ادا کړل نو له کتب له براءتان د ده دپاره به دوه براءته ولیکلی شي براءة من النفاق و براءة من النار یو خلاصي به ولا د منافقت نه ولیکلی شي د منافقت نه به خلاص شي او بل خلاصي به ولا د دوزخ د اور نه ولیکلی شي څومره لوی انعام دی رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل امت د خپل امتیانو په حال الله پاک خبري و چې کله مدینه منورې ته ورشي نو که وست کېږي خپې بله خپې ګرده او نظر ښکته ساته او صلات سلام ډېر وایا او چې کله په دې ښار ور داخلېږي نو دا دعا ووایا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من زيارة رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك وأنقذني من النار واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول دا دعا به ووایي بیا چې لاړ شي مدینې منورې ته ور خپلې ټکانې ته ورسې نو ډیل به نه کوې ستومانۍ ته به نه ګورې مخې سره به ځان صفا سوتره کې اوبه لامبې پاکې جامې به واچې خوشبو به ولګې او د دواړو جانو د سردار سلام له به ورشې سبحان الله وایې سلام له به ورشې خو بهتره طریقه دا ده چې د سلام نه مخکې څه لږه ونته صدقه هم وکړې د الله په نوم باندې هلته چې کوم فقرا مساکین دي هغې له څه نه څه لاس کې ورکړي یو ریال ورکړې دوه ورکړې درې ورکړې یا همداسې څه غنم والي کونترو ته یې واچې هلته کونترې ګرځي د بار ځای نه کونتره توره راوله چې هلته یې پرېږدي څو ورځې بعد به تکه سپینه شوي کوترم پکې سپینېږي دا عاشقان چې لاړ شي او راشي نو رنګونه بدل شوي دا د هغې برکت دی صاحبه رسول الله مبارک ته به بیا ورځې ټول دنیاوي خیالات پړه نه وباسي او دا تصور به نه کوې چې ګینې دا نعوذ بالله کاڼي دی او یا خوري دی او یا هسې دیوالونه دي نه 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 که دا دی وکړو د ایمانه خلاصېږي چې ورځې دا تصور به کې چې د دواړو جانو سردار مبارک حیات دی او په یو عظیم الشان تخت باندې جلوه افروز دی او زه وله حاضره او سلام له ورتم په دې انداز به ورځې او په سرښکته باندې به په باب السلام ور داخلېږي او چې کله ورنږدې شي نو مبارک قبر ته به بیا په ډېر ادب په ټیټو سترګو ودرېږي رسول الله مبارک په حق له کتابونو لیکلي دي چې لا فرق بین موته و حیاته
د رسول الله مبارک په موت او په حیات کې اس فرق نشته دی دا نه چې ګینه موت ته جدا دی حیات جدا دی رسول الله مبارک که دنیا نه پرده دی هغه سی پویږي لکه څنګه چې په جون باندې خبرې ده لکه څنګه چې په جون باندې پیدا فی مشاهدته لامته ومعرفته د امت په مشاهده او په لیدلو او د دې په پیژندلو باندې پویږي چې پلان کې مال راغلی دی به پویږي ښا باحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم دغه امتیانو حالاتو باندې د دې په نیتونو باندې او د دې په ارادو باندې او د دې په زړه کې چې کم تصور او خیال راغلی په هغې رسول الله مبارک پوهېږي موضوع ځان نه هم دې کتاب لیکلی دي او عالمگیری فتاوی هندیه ورته وایي عالمگیریم دا خبره ذکر کړې دلته حواله د عالمگیری دا جل اول صفحه 265 تا عالمگیری 1500 علماء په اتفاق باندې لیکل داسې کتاب دی معتبر کتاب دا عالمگیر بادشاہ په دور کې لیکل شوی د خپل امت په حالاتو پیږي او پسې مزید لیکي مولا علی قاری رحمت الله تعالی علیه مولا علی قاری څوک دی د مشکات شرح کړی دا او ابن الحمام هم لیکلی دی چې انه صلی الله علیه وسلم عالم بحضورک سبحان الله رسول الله مبارک عالم دې ستا په حاضرېدو وقیامک او ستا په ادریدلو وسلامک او ستا په سلام باندې پوهې دی تا په سلام پیری اے بل بجميع افعالک و احوالک و ارتحالک و مقامک ستا په ټولو افعال او حالات او راتلو او تلو درودو باندې پوي دي نو چې ورځي نو داسې په بيدبه به نه ورځي بلکې ډېر په عاجزۍ او په ښکته سترګو به محبوب ته ور وړاندې شي چې ورشي نو سبا کې دا طریقه خو لګوره کنه کله چې لاړ شي محبوب کریم علیه السلام ته ودرېږي نو اول به سلام عرض داسې به وی چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا خیر خلق الله السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأمتك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا سلام نبوي بیا بدا سلام وين السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين جسومرا شیخی دا سلام ویلی شدا بوے او دیر پاجی دے باندې بولار بیا بد دین بعد یو قدم حضرت عمر ابو بکر صدیق صاحب توڑاندش بیا بدا سلام وے السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ علیک یا وزیر رسول اللہ علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیق اکبر صاحب تب سلام ہوئے بیا به یو پوټي د سیشي بیا به عمر فاروق صاحب ته سلام وې دو سوري لګېدلې اذیم سوري کې به وې یا متمم الاربعین السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمت الله وبرکاتہ بیا به د دواړو تمنځ کې ودرېږي مخامخ او داسې به وې السلام علیکم یا خلیفۃ رسول الله
السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکما یا ضجیع رسول اللہ، اسألکم الشفاعة عند رسول اللہ وعلیکما وبارک وسلم. لکه دی باندې بیا غبر ډبل سلام بیووي او بیا به دغه نه راوړي او حضور پاک ته به ودرېږي او دوی ته به دغه منځ کې به ودرېږي د حضور پاک او د دې دواړو. دغلته سوري دي، غټ سوري د حضور پاک روضې ته مخامخ، هغه ځای ته مخامخ ته چې کم دی کې د محبوب علیه السلام نظر مبارک سترګې مبارکي ښکاري. نو دا به ووایي خپل ایمان او د اسلام ګوی به دقه ځای کې ورکړي. بعضې حاجیان دا الفاظ نه وي خو زه درته طریقه ښیم. اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك وأبا بكر وعمر وأشهد الملائكة النازلين على هذه الروضة الكريمة العاكفين عليهما أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا ورسولك عبدك ورسولك. اللهم إني مقر بجنايتي ومعصيتي فاغفر لي وامنن علي بالذي مننت على أوليائك فإنك المنان الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د دې داسې مقصد دی ورو چې تبا کدا اوږده دعا نشي ویلې او یاد دې نشي نو صرف دومره به ووایې پخلو کې وایه خیر دی. رسول الله مبارک ته الله پس د وفات نه دا علم هم ورکړی، په ژوندم په پښتو پوهېده، په پښتو هم پوهېږي. دا خالد ابن ولید پښتون ښه نو دلته رسول الله مبارک وی خالده تور او ډال راوړه. دا دوه ټکي حضور پښتو کې خالده تور او ډال راوړه پښتو یې ورته. دا خالد چې د پلار کټر پټان ولید دی دا عربو نه بار اوسېدل بل ملکیو، بیا د پلار چې کوم دی عربو ته هجرت کو لاړ نو مدینه منوره کې اوسېده، نو دا مکه معظمه کې اوسېده توبه خدایا. نو هلته بیا خالد ابن ولید پیدا شوی. نو خالد ابن ولید چې دله پښتو ټکي هم ورتلل او عربي هم ورتله، ولې چې پیدایش هلته و. نو حضور پاک په ده سره پښتو کې هم کله کله خبرې کولې. نو رسول الله مبارک په پښتو ژبه هم پوهېږي. پنجابیان ولاړ په خپله پنجابۍ کې ورته لګېږي. د هغې دا عقیده ده چې زما په پنجابي ژبه پوهېږي. سبحان الله ووایه. زه تاسو ته یو خبره وکړم، دا پښتو پنجابي او اردو دا خو لا عام مروجې ژبې دي که نه. رسول الله مبارک د ځناور او د حیواناتو په خبرو هم پوهېدلو، د اوښانو په خبرو هم پوهېدلو، د مارغانو په خبرو هم پوهېدلو. یو ځل یو اوښ راغی، رسول الله مبارک روان یو اوښ راغی، دا خپل سر یې د حضور په خپو کې کېښوده او وبړېد وبړېد چې وویې ځان سره. نبي علیه السلام د ده سر راوچت کړه، د اوښ په دې سټې وله لاس راښ کړه، تسلي ورکړه. صحابو ته مخ راواړو، ای خلکو دا اوښ د چا دی؟ یو سړی راغی، قربان دا زما دی. وایي ستا دا اوښ تا نه ګیله کوي؟ ما ته وویلې چې زه دا زما مالکان دي پلانکې پلانکې، دونه زمانه دي په ما باندې کارونه وکړل او اوس راله خوراک هم نه راکوي، او چې بوډا شم نو اوس وایي چې حلاله ویې. اوښ راته وایي چې اوس بوډا شوم نو اوس وایي چې حلاله ویې، خپلو کې ما باره کې دا خبرې هم کوي. نبی علیہ السلام مبارک هغه ته ووایي چې دی مه حلالوه، مال یې همداسې راکړه، زه به یې قیمت درکړمه.
ولې زه ما ته شکایت وکړو رسول الله مبارک اوښ هغې ورته قربان اسې ستاسو شو ویې اخېسته او د اوښانو په صدقاتو په اوښانو کې ورخوشي وایي زه ګرده خوراک کوه تر کومه چې اوسېږي یو ځل لیوان رالل لیوان پیژنئ دا بد شرمښ چې ورته وایي زمریان ورته وایي که څه ورته وایي تاسو شیر ورته وایي شیرونه لیوان سي چې چیلې او ګډې خوري زمریان یو لوی لښکر راغی مدینې منورې ته رسول الله مبارک ته کېناستل ټول خپې ښکته کې او سرونه یې اوچت کړي دي لیوان نبی علیہ السلام مبارک ورغی ورته اشارې مشارې کوي هغې یو وبړېد بلم وبړېد بلم بس مخ یې راواړو صحابو ته صحابه کرامو شپونکو د چا د ګډو چیلې دي چیلې او ګډې دي یو وایي صاحب زما دومره دی بل وایي دومره بل وایي دومره وایي د لیوانو دا جرګه راغلې ده چې مونږه به ظلم نه کوو حمله به د دې په چیلو نه کوو خو ته دې صحابو ته دوی آیا چې مونږ له یو چیلې راکوي په ورځ کې د خپله ځانه دې راباندې صدقه کوي نور به مونږ دې ته سم نه وایو چیلې به ترې وخورو ضایع کوو به نه نبی علیہ السلام چې هغې ته دا مشوره ورول هغې وي قربان یو چیلې هم نه ورکړو خپل کار به کوي دا خو ځناور دي ځان له دې څه بل څه غم کوي نبی علیہ السلام لیوانو ته ووایي چې دوی خو تاسو له چیلې نه درکوي خوښه م خپله ده نو بس چې تاسو نه راکوئ نو بس قربان دقه دې لاړو سلام علیکم د لیوانو په ژبه م پوهېدلو مارغانو په ژبه م پوهېدلو د کاڼو په ژبه م پوهېدلو زه به هغې باره کې تاسو ته څه وخت کې ښه تفصیلی بیان کوما خو به هر صورت نبی علیہ السلام ته پښتو کې ووایه یا رسول الله مبارک زه ستاسو د وړاندې د خپل ایمان او اسلام ګواهي ورکوما د خپل ایمان او اسلام ګواهي ورکوم نو دا کلمه شهادت ووایه رسول الله مبارک په پتا ګواه شي ابو بکر صدیق عمر فاروق په پتا ګواه شي رضی الله عنهم قیامت کې به دا ګوهي په کار بیا راشي د دې نه چې فارغ شي یو خبره بله رایاده شو هم درته وایم خیر بیا به لاړ شي جنت البقیع مقبرې ته څه د پاسه لس زره صحابه کرام په هغې کې خښت بیا په هغې سلامونه وایي دعاګانې به وکړي لوی لوی صحابه پکې دي صاحبه لوی لوی او د هغې زیارتونه به وکړي بیا به قبا شریف ته لاړ شي احد شهدای احد له به ځې ولې چې هلته د حضور کاکاجي مبارک دفن دی حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک هلته خښ دی او یا شهدا نورم ورسره دي دا مبارکان هلته دفن دی هغې سلام له به لاړ شي او د هغه دی که څه اونه ولاړه وه یا بوټې و د هغې نه به څه پاڼه راوالې وبجو تېره به کې د برکت دپاره د احد شهدا وله خدای دې موږ او تاسې بیا بیا وله بوتلي اوس خو ته دې غټ دیوال ته کړی دی صاحبه ډېر مشکل کار دی بس پته نه لګي نو ټوله معامله ورانه کړې ده هلته جومات و هغې ختم کړی دی خو بل جومات جوړ کړی دی او هغې کې د وابیانو یو ملا لګي او دلته چې رالی ګورې دې دیوال له ګوتې موړی پښتو کې هم لګي اردو کې هم لګي دا ګورې شرک دی دروازو له ګوتې موړی شرک دی هلکه ظالمه دا شرک دومره آسان شو چې بس دیوال له ګوتې وړی هم شرک شو که ونې له ګوتې وړی هم شرک شو شرک په معنا هم به یې پوهېږي او که نه شرک خو دې ته وایي چې د خدای سره بل خدای دې یو ځای کړو یعنی شریک دې که ورسره نو دا شرک شو نو اونې له مې ګوتې یوړې نو دا څنګه خدای سره ما شریکه کړه نعوذ بالله هلکه بیا خو به یو اونې له م ګوتې نه وړې نه به پرېږوې غواګانو له م موړې جومات دیوال له به م نوړې ولې چې شرک دی عجیبه خلک دي خو عوام خلک خو نه پوهېږي بس په وړه وړه خبره ټول خلک مشرکان کړي نو ما ورته ماله ډېره غوسه راغله ما ورته یې مې به دې وچوي او عاشقان راځي هم دا دیوالونه م ښکلی دي راځي دا دیوالونه م ښکلی
ولی چې په دې باندې هوا لګېدلې د احد د غر کاڼي راځي ښکلی د احد غر څومره مقام دی محبوب وی جبل احد دا احد یو غر دی یحبنا ونحبه دی موږ سره مینه کوي او موږ د سره مینه کوو د احد غر به حضور سره مینه کوله یو ځل حضور پاک صدیق صاحب عمر صاحب عثمان صاحب د احد غر ته ورختل چې د سر ته ورغلل د احد غر د ډېر خوشحالۍ نه په جوټو پټالۍ کې راغی بخاري حدیث دی په خوځېدو شو رسول الله مبارک په د خپل سره وغورځوله ورته وی اسکن احدو اے د احد غره ساکن شاه فانما علیک نبی وصدیق وشهیدان پتا باندې یو د الله پیغمبر ولاړ دی یو صدیق اکبر دی او دو در باندې شهیدان ولاړ دی د احد غر ساکن شو نبی علیہ السلام د علم نه قربان شما عثمان غنی بلا شهید کیږي عمر فاروق بلا شهید کیږي او حضور پاک په دغه وخت کې چې کم دینو پیشنګوئی ورکړه چې دا شهیدان دي الله الله اخیری خبره کومه یو ځل د دواړو جانو سردار په لار روان دا صحیح حدیث چې ګوري یو اوسه د اوسه ښکاری نیولې ده او پړې پکې چولې او تړې ده د مدینه منورې جانان مبارک په لار روان دی آوازونه راځي السلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام اخوا دی خوا ګوري چې السلام څوک چې ګوري اوسه لګیا د سلامتی حضور پاک د اوسه خوا ته ورغی ورته وی سوې په خپل جبه کې اوسه وته قربان زدي ښکاری نیولې ما زما د غار په دغه غر په دغه غار کې واړو اړ بچی دي اغیله مې په ندی ورکلی وګي او نار او دې ښکاری نیولې ما نو ته مال پاره لږ ضمانت وکم دې ښکاری ته وای چې ما پریدي زلاړ شم بچو لپای ورکما خیر دې بیا براشم بیا مې دیو نسی ګوره حدود د اوسه په خبرو پوه شو ښکاری ته وای د دې په ځای کې ما ونیسا دا پړې راواله زما لاس یا زما بدن ته واچوا دا پریدا چې دا لاړ شي ال تخپل بچو لپای ورکی بیا براش ښکاری ورته وای تاسې څنګه کیدیش دا مسلمان نو دا خو بې زبانه ځناور دی دې چې خلاص شو خو لاړو به تختی بیا نه راځي و حضور ورته وای زه دې ذمهوارې به رابشي زه ذمهوارې م راځي به اوسې لاړه خوشې کا اوسې په منډه منډه لاړه بچو ته وای بچو شابه زر په وخورئ زما په ضمانت کې د دعا جان سردار محمد عربی علیہ السلام قید دی قید دی سار دی اس نه څوک تکلیف ورنه کی تاسو زر په وخورئ چې زه واپس زر لاړ شم هغه د اوسه بچی ورته وای و مورې چې هغه مبارک زمو په ضمانت کې قید مونږ باندې دا پې خوړل ناروا دي راځه مونږ هم در سره لاړ شو مونږ به هم دیدار وکړو پې نه خورو راځه چې مبارک ته زحمت ونه رسي اوس هم را روانه شو بچي م ورسره راغلل دقه دی چې ښکاري دواړه درې وی حیران پاتې شو تپوس کوي دا بچي دې څنګه راوستل اوسه ورته وی قربان ما ورته ستاسو نوم واغست چې هغه زما ضمانت کې ګیر دی دوی وی چې مونږ پې نه خورو مونږ باندې ناروا دي چې دا خو چې هغه ضمانت کې مونږ هم در سره ځو ښکاري ته دا آل وی چې داسې خبره وشوه دا بچي ذکر آل کایو ښه دومره تابعدار دي دا شیان ستا بس ما ته کلمه ووایي چې په اسلام مشرف شم کلمه ویله مسلمان شو وی قربان ستاد برکت او د اسلام د خاطره دا اوسه مم خوش کړو دي د بچو سره دي واپس تلار دا سي رحمت للعالمین دی ته وی د ټول مخلوقات د پار الله رحمت را لګل هر چاته پیدا رسیدلی دي نن د هغه عظیم پیغمبر مبارک
الحمدلله موږ تاسو امتیان یو ټول وای الحمدلله چې داسې عظیم پیغمبر موږ تاسو ته الله را نصیب کړی دی